ملګرو تاسو په دې سایټ باندې د ډېډه مې دا حرکات کتلی شئ. مطلب موږ به دا ووایو که نه چې دا یوه طلاقه سوې ښځه ده او د 30 to 40 کالو مطلب عمر کې به وي. نو دا هلک چې دی که نه نو کم از کم چې دا ډېر زیات شي که نه د 16-17 سال به شي یاره. او لکه ډېره د افسوس خبره ده چې داسې یو وړوکی هلک داسې یوه غټه ډمه راځي او د سوشل میډیا د لارې داسې یو غلط کار کوي. د دې حرکتونو ته تاسو کتلی شئ. که مونږ سوچ وکړو که نه د دې خلکو د لاسه مطلب زمونږ ټول پښتانه هم بدنام دي. کله چې دا ډمه پلیته دوبۍ یا سعودي عرب ته راشي که نه نو دلته پښتانه په خپلو کې وجنګوي. که یو 2 کسه وروڼه یې پښتانه یې ملګري که نه خو چې دا خلک چې پکې راشي که نه نو هغو بیا وجنګوي. او بل می مطلب او مقصد می د دې خبرې دا دی که نه مین د دې ویډیو مطلب می دا دی که نه چې ینګ کول چې څومره هم دی که نه د هغو دا قسمه حرکات دي که نه نو پیمان چې د هغو مستقبل هم خرابواله د هغو هر یو شی لکه مطلب خرابواله. لکه یو ماشوم هلک به یې د 15 16 17 سال هلک به یې که نه په دې مخکې روز کې واقعه راغلې وه. دا اوسنۍ واقعه ده چې یو هلک و او هغه مطلب د ټیک ټاک دپاره دومره مخکې تللی و که نه او د دې په حاشۍ دپاره د دې ډمو دپاره دومره مخکې تللی چې د خپلې خور نه یې 3 تولې کالی پټ کړی او هغه په هغې باندې دغه په حاشیه او ټیک ټاک یو دغه عرصه کړی وي که نه. نو ملګرو سوچ کول پکار دي چې داسې قسمه خلک یې زموږ په معاشره کې نو زموږ ینګ چې کم کول دی که نه نو برباد واله د دا لکه دې هلک اوس د تعلیم وخت دی د مدرسې وخت دی د پوهې وخت دی. لکه د مور او پلار په ده باندې دومره لاس نه رسي چې ده ته ووایي چې یاره دا خو ته د ډمې سره ګډېږي یا مثال سره د پیسې د کم طرفه رالي یا موبایل ستا سره د کم طرفه راغلی. بس الله پاک ته خیر وکړي. ملګرو په نن سبا وخت کې که مونږ سوچ وکړو که نه نو چې دا 14 15 16 ساله لکي یا جینۍ نو مونږ له پکار دی چې یاره د هغو نه موبایل والو ځکه چې حالات ډېر زیات خراب دي یاره. تاسو دا کتلی شئ دې حرکتونو ته تاسو کتلی شئ. لکه په سبا دپاره به دا ماشوم څه د مشرانو عزت وکړي څه مخې ته څه مستقبل وکړي لکه په دې کې معاشرې له څه پیغام دی که نه. مین ویډیو مطلب مقصد دا دی چې زموږ نه څومره هم کشران دي که نه مطلب د 15 16 17 ساله هلکان دي که نه چې مونږ د هغو خامخا تفتیش وکړو انویسټیګیشن پکې وکړو چې د دوی سره دا پیسې د کم طرفه راځي آیا دوی چل کوي روزګار د دوی سره دی. لکه مونږ به تاسو ته خپله خبره وکړو چې مطلب کله د 15 16 سال هلکي که نه او د سیده هلکي او په صداقتي ده ته به صرف د کور طرف 20 30 یا 50 روپۍ میلاویږي نور به هېڅ نه وي. نن سبا حالات ډېر زیات خراب روان دي او دا هم ډېر ډمو د حالات خراب کړي دي او د سوشل میډیا ټیک ټاک او فیسبوک او د خلک لیونی کړی دی. الله پاک ته رحم وکړي یار. نو مین مطلب او مقصد مې د خبرو دا دی مطلب چې زمونږ څومره هم کشران دي که نه نو مونږ له پخپله پکار دی چې یاره د هغو خیال وساتو او مخې ته چې هغو څه کوي که نه نو چې مونږ یې پوره انویسټیګیشن وکړو پوره ته ځان خبر کړو چې ناس نه چې په آخر کې بیا خبر بل طرف ته لاړ شي مونږ ته خبر شو نو هغه بیا زمونږ د ټولو پښتنو شرمي زمونږ د ټول خاندان شرمي زمونږ د ټول کور شرمي. نو ډېره د افسوس خبره ده یاره. بس څه به ووایو.